په سوشل میډیا باندې زمونږ د ایمان د چیلنج کولو لپاره د مسلمانانو کې انتشار پیدا کولو لپاره یو کلیپ دا خبيثان جوړ کی او شیر کی چې هغه ویډیو مونږ وګورو نو زمونږ ایمان ته بالکل نقصان ورسي زړه مجروح شي چې دومره ګستاخی د نبی علیہ السلام په شان کې هم زمونږ سوشل میډیا دا اگر چې د يهودو په لاس کې دا په پاکستان کې چلیږي په دغه سوشل میډیا باندې د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخی کیږي مونږ څه نشو کولای د قران کریم په شان کې ګستاخی کیږي مونږ څه نشو کولای د پیغمبرانو په شان کې ګستاخی کیږي مونږ څه نشو کولای د صحابو په شان کې ګستاخی کیږي مونږ څه نشو کولای اخر د سو پورې به د غفلت په خوب باندې ودی د څه خبره مونږ ځان ته مسلمانان وایو ولی یو ورځ به مونږ له مرګ نه راځي یو ورځ به مونږ رب ذوالجلال ته نه ودرېږو زنانه د سنانه صحابیه ده جنگ صحابه را روان دي او د دې زنانه سلور بجې په هغه جنگ کې شهیدان شوي دي خو دې ته لا پته نشته نو میدان کې ولاړه ده چې کم صحابه زخمیان را روان دي هغې نه تپوس کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باره کې خبر راکا چې تکلیف خو ته نه دی رسېدلی وایي چې ستا یو زوی شهید شو وی هغه خیر دی د نبی علیہ السلام باره کې خبر راکا اته خو تکلیف نه دی رسېدلی وی یا بل زوی هم شهید شوی دی وی هغه په خپل ځای نبی علیہ السلام باره کې خبر راکا وی هغه بل زوی هم شهید شوی دی خپل زامنو باره کې فکر نه کوي یو زنانه ذات ته حضرت سمیہ رضی الله عنها باره کې وګوره دومره ضعیفه او بوډه زنانه چې کفارو وتړله اوخانو پسې خپې ولا وتړلې او یې وړه د ایمان نه ورنه دا یو اوخ په داسې لاړ شي بل په داسې لاړ شي په منځ باندې به هغه ته دا چېرته کېدی شي نو چې کله تکلیف زیات شو نو په ژړا شوه نو حکم یې وکړو ودروې دا اوخان یې ولې جاړې مطلب دا دی چې زمون خبره منې وي نه ستاسو خبره چېرته منم جاړم به دې باندې چې دا یو ځان مې دی او یو پیره به په نبی علیہ السلام قربان شي کاش زما په دې جسم څومره ویښته دي او په دې سر کې مې څونه ویښته دي چې دومره پیره زه ژوندی شم او بیا شهیده کړی شم دکه مې ارمان دی او په دې افسوس راځي چې یو پیره به یې له شهیده شم په حکم یې وکړو چې اوخان بوځی نو په منځ باندې بل دام راځي په نیزه باندې په شرمګاه کې ووهله دې ظالم څومره تکلیف به ورته میلو شوي خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د محبت اظهار وګوره ځان قربان کو الله دې نه کی الله دې نه کی کو په مونږ دا ازمایش را لګورې زمونږ ایمانونه ډېر کمزوري دي کو دا تور شپېلې را باندې کې غوسته چې وایه کلمه د کفر بیا به زمونږ د ایمان پته ولګي بای را بیدار شو خپلو بچو ته د ختم نبوت د مسلې تعلیم ورکړو په چوک چوک کې د دې مسلې وضاحت وکړو په هر منبر هر محراب نه د هر تعلیم کې په